بسم الله الرحمن الرحيم. خلا مخکې ورته به وګوري وقد يحذفاني مولوي صاحب موږ ویلي دغه څلورمه قاعده وه، توجه کوئ ښه. نن به د سره نه وایو ځکه چې دغه مخکې ځای پکې دوباره وایو. نو څلورمه قاعده دا وکړه فعل او فاعل دواړه حذفېږي، خو یاد ساتئ دا حذف به وجوبي نه جوازي به وي. او د دې لپاره مثال دا په کوم ځای کې وایي چې دا اله چې کله سوال وشي او فعل فاعل پکې ذکر شي او ته جواب کې نعم راوړي، نو سوال کې چې کوم فعل فاعل ذکر دی جواب کې صرف نعم راوړه، هغه حذف کا جایز ده، او کنه هغه باقاعده ذکر کې هم جایز ده. دا خبره پرون کړې وه، نو تاسو لږ وګورئ. وقد يحذفاني مرجع د ضمیر خی الفعل والفاعل معا وی معا منگ ویل دی صاحب د کافی معا ویل دی. نو علامه جامی رحمه الله ورلا فیده ذکر گئی دون الفاعل دی من سکے دا لگا دون الفاعل وحده، صرف فاعل حذف ول دانه یادو دا جایز نه ده سره چې ته فاعل حذف کی، نو یا به فعل حذف د هغې قاعده مخکې تېره شوه، او یا به دواړه حذف کی دام جایز ده. په خبره پوهېږئ. فی مثل نعم نو موږ ویلي وو کله چې صاحب د کافي لفظ د مثلو راوړي نو قاعدې کلیې ته پکې اشاره وي. فی مثل نعم معنا په هر هغه ځای کې چې نعم په جواب کې ذکر شي، نه چې کوم سوال شوی په هغې کې فعل فاعل وي، نو جایز ده چې په جواب کې کله د نعم ذکر کې نه دغه فعل فاعل حذف کا. پوه شولې پې نعم جوابا چې دا جواب جوړ شي لمن دغه کس دپاره. قاله چې هغه وایي اقام زیدون زید ولاړ دی، نو ته ورته وایې نعم ای نعم قام زیدون بلکل زید ولاړ دی. نو وایي فحذفت الجملة الفعلیه، دلته جمله فعلیه حذف شوله. نعم قام زیدون کې قام زیدون حذف شو، وذکر نعم فی مقامها، او بین نعم رالی په مقام د قام زیدون د جملې فعلی ودرېدلو. وهذا الحذف جایز، دا قصه خو پرون ټوله شوې وه که نه، قرینه موجوده د مولوي صاحب، هغه په حذف هم ده او په تعیین د محذوف هم ده. قرینه څه ده؟ هغه سوال د سائل دی، او قاعده د المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب. نو سوال کې فعل فاعل جمله فعلیه ذکر ده، نو که جواب کې نام ووایي بس دغه کافي ده. سوال کې چې کوم ذکر ده دا قرینه ده، او بیا په تعیین د محذوف قرینه پکار ده. د نعم نه پس څوک حذف دی په دې څه دلیل دی؟ وایي جي هماغه قاعده ده که نه المذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب. نو سوال کې اقام زیدون فعل فاعل حذف و، نو جواب کې چې څوک محذوف دی هم دغه دی که نه، نو په حذف هم قرینه شوله او په تعیین د محذوف هم شوله. پوهېږئ پې. البته دومره خبره ده چې د حذف وجوبي دپاره به صد مسد قایم مقام پکار دی د محذوف، او دلته صد مسد او قایم مقام د محذوف نشته، چې نشته دی نو حذف وجوبي به هم نه وي. پوهېږئ. وګورئ فحذفت الجملة الفعلیة وذکر نعم، حذف شوله جمله فعلیه او ذکر شو نعم په مقام د جملې فعلیه کې. وی وهذا الحذف جایز، دا حذف جایز دی. قرینه څه ده؟ بقرینه السؤال، سوال شته که نه، نو بس دغه قرینه وه. که چې واجب نه دی وی لا واجب واجب نه دی، ولې نه دی واجب؟ ما وجه ویله قایم مقام نشته که نه، لعدم قیام ما، ځکه نه دی قایم هغه شی یودي چې هغه ادا کی مؤداه مفهوم د دغه قام زیدون دا نشته دی. فی مقامه په مقام د قام زیدون کې د هغې مفهوم ادا کی دا چې څوک نشته دی. کل مفسر لکه دا کار وین احد من المشرکین استجارک کې وو، یعنی د محذوب دپاره قایم مقام وو، نو هلته که موږ محذوب رایستلو لانجه جوړېدله استدراک کېدلو، نو موږ ویلي موږ دا ویل چې حذف چې دی دا به وجوبي. برحال قاعده م ویلې وه حذف وجوبي به هله چې کله د محذوب قایم مقام موجود وي. وإن أحد من المشركين استجارك په دغه کې
د محذوب د پارا قائم مقام وو صد مسدون هلته حذف وجوبي وو دلته د قام زیدون د پارا صد مسد قائم مقام نشته نو دلته به حذف وجوبي نوي پوه شولې بي نو وی کل مفسر لکه هلته مفسر کې دا کارو ورسېدلی فی نو وی فیلزم فی الکلام استدراکن چې لازم دراشي په کلام کې استدراک یعنی که هلته منګه و ان استجارک ویلو فعل امرئستلی و ان استجارک احد من المشرکین استجارک هم ویلا نو به دا اول کم مفسر دی دا با استدراک یو دا با حشو وی هلته دا وا ځکه د هغې قایم مقام و دوباره ولې قایم مقام اشتلی نو دا ولې روباسي رسی بي او دلته نعم قام زیدون کې دا قام زیدون چې دی د دې څو قایم مقام نشته دی نو که چېرې من قام زیدون روباسو حذف یې نه کوو هم جایز ده او څه استدراک مستدراک نه راځي ولې نه راځي قایم مقام یې نشته که نه ولې څوک پوهېږئ که نه بیا قایم مقامي نشته چې نشته دی نو استدراک خو هله و چې قایم مقام و تا بیا مغه اصل رایستلو زیاتي دې رایستو دلته خو نشته فیلزم فی الکلام استدراک چې لازم دي چې په کلام کې استدراک دا قصه په نام قام زیدون کې نه کېږي استدراک نه راځي مفسر کې راتلله به اعتراض دا و چې هلکه نعم قام زیدون کې قام زیدون ته محذوب مني نو زیدون قام ولې نه مني جمله اسمیه دا اعتراض شوی و که نه پرون هم کړی و نو د هغې موږ جواب وکړلو چې بھئی سوال کې چې څوک ذکري جواب کې هغه معادي نو سوال کې جمله فعلیه ذکر ده نو جواب به همدغه شاني بیا الفاظ دیگر جواب د سوال موافق پکار دی نو سوال کې جمله فعلیه و جواب کې هم جمله فعلیه وي نو وی وانما قدرت الجمله الفعلیه مقدر وګڼل شوه جمله فعلیه للاسمیه اسمیه نه چې داسې وایو بأن یقال ای نعم زید قام چې داسې وایو داسې ونه ګڼل شوله ولې لیکون الجواب دې لپاره چې شي جواب مطابقا للسوال د سوال موافق شي فی کونه جمله فعلیه په دې خبره کې چې هغه جمله فعلیه او دام جمله فعلیه شي مولوی صاحب اوس پوه شولې راځي والله واذا تنازع الفعلان اوس نوی سبق مولوی صاحب اوس غوږ کېدی شروع موږ د مرفوع تعریف کړی و هغه اسم ته ویلی کېږي چې په علامې د فاعلیت مشتمل وي بیا هم د فاعل تعریف کړی و څلور اجزام د تعریف بیان کړي و بیا هم فاعل کې تر اوسه څلور قاعدې بیان کړلې اوله دا وه والاصل ان یلي الفعل دویمه دا وه چې څلور ځایونو کې تقدیم د فاعل او په څلور ځایونو کې تاخیر د فاعل یعنې تقدیم د مفعول به وجوبي دی دوه قاعدې درېمه قاعده دا وه چې کله فعل حذفیږي صرف فعل جوازن او کله حذفیږي وجوبا څلورمه قاعده دا وه دا اوس مې ویله چې فعل او فاعل دواړه حذفیږي رسې پې څلور قاعدې م جوړې کړلې که څوک داسې وایي ان یلي الفعل یوه قاعده تقدیم د فاعل وجوبي دی دوه قاعدې تاخیر د فاعل وجوبي دی درې قاعدې فعل حذف دی په حذف جوازي سره څلور په حذف وجوبي سره پنځه او قد یحذفانې دا شپږ نو داسې هم جوړېږي خو بهرحال څومره چې مختصر کو ښه وایي تر اوسه څلور قاعدې بیان شولې لنډه دا ده اوس اذا تنازع الفعلان کې پنځمه قاعده ده د پنځمې قاعدې خلاصه نچوړ واورئ نچوړ دا د مولوي صاحب کله کله داسې کېږي یو معمول وي او دوه عاملین راشي هر عامل تقاضا کوي چې معمول دې زما دپاره معمول شي معمول هم صلاحیت لري چې د هر فعل لپاره معمول شي نو په دې وخت کې قاعده راته بیان که بی عمل به چاله ورکوم اول لکه دویم لم دا یوه قاعده شوله نو راځئ اوس د دې قصه کوو معرکة الاراء یو مشهوره مسله ده د نحوی تنازع الفعلین نو زه نچوړ ذکر کوم نن سبق کې انشاءالله تاسو به پیدا وشي ما ته ښه توجه سره کښېنئ څلور مباحث به پکې کوو تنازع الفعلین کې یو تعریف د تنازع لیکل میکل به یو قسم نه کوي
ویږي خبره مانی تعریف. دویم نمبر دې څلور صورتونه به بیانو او دریم نمبر اختلاف به ذکر کو. اختلاف دوه قسمه لري، یو د جواز د عدم جواز دی او یو د اولا او غیر اولا دی. دا به ذکر کو. څو صورت شو، څو مسلې شولې؟ درې. څلورم نمبر به پوره تفصیل ذکر کو. نو تعریف د تنازع څلور صورتونه ورلا، اختلاف او تفصیل. ذهن کی نچوڑ کې ناستلو راځي ورلا. تنازع لغت کی جګړې ته ویل کېږي، دوه کسان خپل منځ کې جګړه. اصطلاحي تعریف کی اجزاري ذهن کې به کې نه وای. کله چې شدت تقاضا وکي کم از کم دو عاملان، یو قید چې کم از کم دو عاملان شدت تقاضا وکي د عمل، یو قید. او که پاسانه وي کله چې کم از کم دو عاملین د عمل تقاضا وکي، یو قید. دویم په یو اسم ظاهر کې کوم چې دیونه پس واقع وي، دوه قیده. پیږي پی. دریم دغه اسم ظاهر کې دا صلاحیت وي چې د هر یو د پاره د معمول جوړ شي. څو قیده شو؟ دا د تنازع الفعلین تعریف شو. بیوی ما کله چې کم از کم دو عاملین تقاضا د عمل وکي، یو په اسم ظاهر کې چې د دواړو نه پس واقع وي، دوه او دغه اسم ظاهر صلاحیت لري چې هر یو د پاره د معمول واقع شي، درې. تعریف زده شو. اوس روان وایي کله چې شدت تقاضا وکي کم از کم دو عاملین په یو اسم ظاهر کې داسې ضمیر چې د دې دواړو نه پس واقع وي او صلاحیت پکې وي چې د هر یو د پاره د معمول واقع شي. کتاب ته به راکوزیږي به پوه شي. دا خبره ذهن کې کېناسته. دویمه مسله د دې څلور صورتونه دي، تاسو هدایت النحو کې ښه صفا ویلي دي، کافیه کې هم دي. اول صورت دا کوم اسم ظاهر چې دی دواړه عاملین تقاضا کوي د زمونږ دپاره فاعل شي. دویم صورت دواړه تقاضا کوي بلکې هر یو تقاضا کوي زمونږ دپاره د مفعول شي. څو صورت شو؟ مفعول به دي شي. دریم اول تقاضا کوي زما دپاره د فاعل شي او دویم فعل تقاضا کوي زما دپاره د مفعول شي. څلورم اول فعل د هغې برعکس، اول تقاضا کوي چې زما دپاره د دغه اسم ظاهر مفعول به شي او دویم وایي زما دپاره د فاعل شي. څو صورت شو؟ اول صورت دواړه عاملین تقاضا کوي اسم ظاهر دی، هر یو تقاضا کوي اسم ظاهر دی زما دپاره فاعل شي. دویم هر یو تقاضا کوي اسم ظاهر دی زما دپاره مفعول شي او صلاحیت هم لري. دریم اول تقاضا کوي زما دپاره د فاعل شي او دویم تقاضا کوي زما دپاره د مفعول شي. څلورم اول تقاضا کوي زما دپاره د مفعول شي، دویم تقاضا کوي زما دپاره د فاعل شي. څو صورت شو؟ څلور صورتونه. پوهېږئ پې د جواز او د عدم جواز اختلاف به د خیر کتاب ته کوشو به ذکر کو. اوس به ډېره فایده ونه کي. اولا او غیر اولا اختلاف ښځې دي دواړو عاملینو کې به عمل عامل اول ته ورکو، فعل اول ته، که فعل ثانی عامل ثانی ته کم ته به ورکو. د بصرین وایي فعل ثانی ته به عمل ورکو او کوفین وایي فعل اول ته به عمل ورکو. دومره پورې مسله زده شوه. بصرین وایي عامل اول ته فعل عامل ثانی ته فعل ثانی ته به عمل ورکو. کوفین وایي فعل اول عامل اول ته به عمل ورکو. څو خبرې زده شوې؟ درې. یو تعریف شو، خدای خو دې غر کا. یو صورتونه شو او یو اختلاف شو. یاد نه شو؟ دومره پورې یاد شو. ولې که دا خبره کنټرول یې مخکې به پوهېږو که رسئ پې. د څلورم تفصیل دی. تفصیل نه مخکې تاسو یوه قاعده زده کوئ ښه. دا ذهن کې کښېنوئ، لیکل مه کوئ، درته یادېږي. د قطعي تنازع لپاره درې صورتونه دي. جګړې ختمولو څو صورت دي؟
دغه ځای کې ښه یو دا چې ته اضمار وکړي ضمیر راوباسي دویم دا اظهار وکړي اسم ظاهر راوباسي او دریم دا حذف وکړي یو کې بس معمول حذف وګڼه چې تا عمل یو له ورکو د اسم ظاهر دی یو د پر معمول کو نه بل سره څه کې چې هغه د پر معمول اسم ضمیر راوباسه یو دویم اسم ضمیر نه اسم ظاهر ورته راوباسه دوه دریم دغه دواړه نه چاله چې د عمل ورکو دله خو دې ورکو دا بل کې معمول حذف وګڼه د قطع تنازع څو صورت شو دا قاعده ذهن کې کېناستله اوس څلورم بحث له راشي تفصیل له توجه شي موږ د بصرینو د مذهب موافق فعل ثانی ته عمل ورکو مثال به ووایو ضربني فعل اول واکرمني فعل ثانی ضربني واکرمني زید پوه شئ یا ضربت واکرمت زیدا ضرب فعل اول واکرم فعل ثانی موږ د بصرینو د مذهب موافق عمل ورکو فعل ثانی ته اوس فعل اول کې مجموعي تور باندې د قطع تنازع مونږ څه صورت دي درې نه د قطع تنازع درو صورتونه دي هغه درې واړه چیړو خدري صورت به جوړیږي به ووري د بصرینو د مذهب موافق من عمل ورکو فعل ثانی اکرمنی ایا اکرمتو تا نو اوس به من فعل اول ته ګورو دا بیا تقاضا د فاعل کوي یو صورت لکه که تاسو سوچي صورت اول کې تقاضا د فاعل کوله دواړو کوله او دغه شان صورت ثالث کې د اول تقاضا د فاعل کوله صحیح شو نو فعل اول به تقاضا د فاعل کوي لکه صورت او اول صورت کې او بدریم صورت کې دا کارو پوه نه شوي یو دویم فعل اول عمل من ورکړی فعل ثانی ته او فعل اول تقاضا د مفعول کوي او فعل اول د فعل قلوبونه نه دی د مفعول تقاضا کوم صورتونه کې کوله په دویم کې او څلورم کې کوله تاسو وکنه دویم کې دواړو کوله او څلورم کې صرف اول کوله څو صورت شو دوا دریم عمل مرکړه فعل ثانی ته او فعل اول چې تقاضا د مفعول کوي ور سره د افعال قلوبونه هم دي مجموعي د ورڅو صورت شو درې بیا وره موږ د بصرینو د مذهب موافق عمل ورکو فعل ثانی ته نو فعل اول کې درې صورت جوړیږي د فاعل تقاضا کوي لکه په څلورو صورتونو کې اول او دریم صورتو دریم صورت من عمل ورکو فعل ثانی ته او فعل اول تقاضا کوله د مفعول لکه دویم او څلورم صورت کې داسې وه او د فعل قلوبونه هم نه دی فعل اول دریم صورت عمل من ورکو فعل ثانی ته او فعل اول تقاضا کوله د مفعول او د فعل قلوبونه دی څو صورت شو درې دومره پورې پوه شوي اوس راځي حکم لګولو دا بای موږ د بصرینو د مذهب موافق عمل ورکو فعل ثانی ته او فعل اول تقاضا د فاعل کوله لکه اول صورت او دریم صورت کې حکم اداري چې اظهار بکو ازمار بکو څه بکو لکه ضربني واكرمني زيد فاعل شو ګوره ضرب فعل یای متکلم مفعول به اشتره د ضربه اکرمنی فعل یای متکلم مفعول به د دې مفعول به شته فاعل د دوړو نشته زیدون کې جګړه را لمنګ اکرمنی دی ول دستا فاعل شو نو ضربه سره وسکو پیږي په یا غدریم صورت راوړوا ضربني واكرمت زيدا اکرمتو فعل فاعل دی مفعول نو زیدن ورله مفعول کو ضربني کې فعل مفعول لفاعل نو غنشته نو اوس حکم دار ازمار بکو ضربني کې وزمیر ومنو دا او هغه د اسم ظاهر موافقي ضربني واكرمني زيد مفرد دی ضربه کې ضمیر مفرد پوه نه شئ ضربني واكرمني الزيدان تسنیه ده ضرباني واكرمني الزيداني هغه موافقم کو کنه یا د نحو کې مسله ده هم د فاعل په قاعده کې ده چې کله فاعل اسم ظاهر نو وحد الفعل ابدا
او کله چې فاعل اسم ضمیری اوحد للواحد وسني للمثنى وجمع للجمع دا قاعده دلته نو زیدان ته ضمیر راجع دی تسنیه کا ضربانی واکرمنی الزیدانی او که زیدون شي ضربوني واکرمنی الزیدون اکرم مفرد و ذکر هغه فاعل قسم ظاهر دی تاسو په نه شولې بهرحال دا اول صورت چې فعل ثانی ته موږ عمل ورکو فعل اول تقاضا کوله ده فاعل او حکم ولګ او دا په څلورو صورتونو کې په اول او دریم صورت کې دا کارو نو حکم ولګولو چې موږ به ضمیر راوړو فعل اول کې او دغه اسم ظاهر چا کې چې تنازع ده دې موافق به راوړو که مفرد او مفرد ضمیر به راوړو که تسنیه او تسنیه او که جمع او جمع الګ ویږي کنه دا سړی سر څنګه ته کړای سر بوچت وړيګا دیم صورت توجه ده من عمل ورکو فعل ثانی تو فعل اول تقاضا د مفعول کوي او فعل قلوبنا فعل اول نه دی لکه ضربت واکرمت زیدا دا دویم صورتو کې خیلمی دي کې فعل اول بلکې دواړو تقاضا د مفعول کوله او دغه شان ضربت واکرمنی زید دا څلورم صورتو چې اول تقاضا د مفعول کوله او دویم د فاعل او افعال قلوبنا نه دی دلته بوسکو د دویم صورت کې وایي چې دلته به حذف کو اول کې ازمار دلته وسکو حذف نظربني ضربت واكرمت زيدا د اکرمت فعل فاعل او مفعول شو زید ولا او ضربت کې فعل فاعل مفعول نشه شو چې هغه حذف شو پوه شئ څه صورت شو دوا نو اول کې ازمار دویم کې حذف دریم فعل ثانی ته موږ عمل ورکو او فعل اول تقاضا مفعول کوله خدا فعل قلوبنا نه پیږي حسبني وحسبت زيدا منطلقا زيدا كلانجه ده حسبني کی فعل مشته فاعل مشته یای متکلم مفعول به دی یو مفعول شته دویم مفعول نشته حسبني وحسبت فعل فاعل او زيدني مفعول زيد كلانجه ومفعول اول منطلقا کما زيدني مفعول اول او منطلقا هم د حسبتو معمول جوړ کړه حسبتو دای مفعولی ثانی شو حسبنی کی وسیو فاعل مشتا یای متکلم مفعول اول مشتا خودم نشتره نو منطلقا د ول زما دی معمول شي مفعول ثانی او حسبتو ول زما دی شي موږ د فعل ثانی کو وصبح حسبنی سره څه کو دریم صورت دی وی چې دلته به اظهار کو حسبنی منطلقا روي مسلوخه وحسبت زيدا ما اصل عبارت دسیو حسبنی وحسبت زيدا منطلقا كلان جوا اغم د حسبتو معمول کو حسبني سره څه کې بل روباسا حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا وين شربي دا کوم صورتو چې بسرینو مذهب موافق عمل شو راځي جی کوفینو مذهب تر وړای عمل منور کو فعل اول تا فعل ثانی کې درې صورت جوړيږي فاعل تقاضا کوي یو مفعول تقاضا کوي د فعل قلوبنا نه دي دوا مفعول تقاضا کوي د فعل قلوبنا دي درې ولا جوړيږي کړه او قطعي تنازع څو صورت دي درې ناراضه ورلا دواړه د فاعل تقاضا کوي بس دواړه موایا فعل اول فعل ثاني من عمل ورکو فعل اول تا او فعل ثاني تقاضا فاعل کولا لکه ضربني واكرمني زيدن کې زيدن فاعل د ضربني شو اکرمني فاعل څه شو سبقو ويجي ازمار وکا ضربني واكرمني زيد اکرمني کی فاعل ضمیر دے زید تراجی دے هغه فاعل شو دا غیر لپاره او دا اسم ظاهر موافق به ضربني واكرماني الزيداني ضربني واكرموني الزيدون پوینه شولې به سم وکړلو ازمار دم عمل من ورکو فعلی اول تا فعل ثانی تقاضا کوله د مفعول لکه بدویم صورت څلورم کې دا خدا فعل قلوبنا نو دلته وڅکو وای دلته دو جایز دي اظهارم جایز دي ازمارم جایز دي الته دویم صورت کې صرف اظهار نه غلط شو به وری عمل من ورکو فعل اول تا
فعل ثانی تقاضا کوله د مفعول د افعال قلوبنا نو دیم صورت شو سبق حکم ولګوا ازمارم کولې شي حذفم کولې شي ولته څو دیم صورت کې صرف حذف نه رسېږي لکه ضربت واكرمت زيدا دې کنه نن داسې ویل شي ضربت واكرمت زيدا حذف ضربت واكرمته زيدا دم کولای شي نه پیږي مخکې ځو کنه دریم فعل اول ته موږ عمل ورکو لکه څنګه چې کوفین وایي فعل ثانی تقاضا ده مفعول کول او د افعال قلوبونه وو وس به څه کوو وایي چې وس به صرف یو کار کوو اظهار به کوو څه به کوو نو فعل ثانی ته به موږ مفعول روباسو ځکه افعال قلوب کې حذف جایز نه دی نو څه به کوو اضمار برحال که بسرین مذهب موافق عمل کو نو به او فعل اول درې طریقې جوړېدلې پای کې اوله کې ازمارو چې کله د فاعل تقاضا کوله دویم کې حذف چې مفعول تقاضا کوله او د افعال قلوبنا نو او دریم کې اظهار چې مفعول تقاضا کوله او افعال قلوبنا نو به چې کوفین او مذهب موافق فعل اول تعامل ورکو فعل ثانی کې درې صورت جوړېدل کله فاعل تقاضا کوله نو به ازمارو او کده مفعول تقاضا فعل ثانی کول افعال قلوبنا نو به دو جایزو حذف او ازمار او کشری د افعال قلوبنا د مفعول تقاضا فعل ثانی کول نه به صرف اظهار او پوهه نشولې تیم پوره ده که څه منټ دو پاتې دي تاسو ته وګورئ څه وایي و اذا تنازع الفعلان او کله چې جګړه راشي د دوه فعلانو بل العاملان ازي یو دوه درې ټکي وایو اعتراض نه جواب کوي علامه جامی الګه اعتراض زره څنګه چی تنازع د فعلین او راضی دغه شان ده شبه فعل اسم فاعل او ده صفت مشبم تنازع راضی په یو معمول کې د دوه صفت مشبہ دغه شان د دوه اسم فاعلین هم تر راضی تنازع تا صرف فعل ذکر کو وایي جی جواب دار چې دلته ذکر د فعل د مراد ترنه عامل دی ذکر فعل سره عمل د لازم دی موږ نه امیر کې ویلي هیڅ یوم داسې فعل نشته چې عمل نه کوي نو عمل له فعل سره لازم دی نه ذکر د ملزوم مراد ترنه لازم نه به تاسو نور انور کې وایي ان شاء الله د مجاز مرسل سریر شلاقی دي کې ودا ده نه دا جایز ده موږ په منطقو کې وایو کنه کله کله دلالت التزامی ذکر د چاقو مراد ترنه غوڅول ذکر د فعل مراد تنه د فعل چې کوم لازم شي څوک دی عمل له مرحله دا جایز ده جواب دا شو عامل د فعل نه مراد عاملان دي وګورئ و اذا تنازع الفعلان بل العاملان ولید عامل روي سره اذا تنازع يتنازع تنازعا اذا التنازع ذکر تنازع چې ده يجري في غير الفعل ايضا دا بغیر فعل کې جاری کیږي کنه غیر فعل معنا څوک چې عمل کوي لکه صفت مشبہ اسم فاعل مثال اشتو یاو کنه نحو زید دا مبتدا ده موت ومكرم ګوره یو موتن دی اسم فاعل صيغه ده ومكرم بل مكرمون دی اسم فاعل صيغه ده امرن کې لنجه ده یو ازمادي مفعول شي بل ازمادي شي موتن و ازمادي شي مكرمون و ازمادي شي دغه شان بل مثال وبكر كريم وشريف ابوه کې لنجه ده کریم و ازمادي فاعل شي شريف و ازمادي مفعول شي فاعل شي کریم و ازمادي فاعل شي شريف و ازمادي فاعل شي مریسه پوهه شولې علامه جمی دو مثال ذکر کړ یو د اسم فاعل ابل اسمي ابل صفت مشبہ او دا سم ویل شي یو د هغه مثال چې تقاضا په مفعول کې او بل هغه مثال چې تقاضا ده فاعل کولا تاسو به خبره پوهیږئ او دا زید یو لکه روي سلو دویم کې بکرون روي سلو دا ان شاء الله تاسو نه امید کې ویلي یاد به درته چې اسم فاعل صفت مشبہ له عمل کوي چې کله تکیا و اهلی کې اعتماد کړي د شپږ شوی نه پيو شي کی نو مبتدا یې راوړل ده مخکې راځي
اعتراض خجی نه داسې به یې کړي وي چې اذا تنازع الفعلان سره به شبه فعل هم ویلی وی چې کله تنازع د فعلان وي او د شبه فعل هم وي داسې به ویلي وي وایي نه دا خو متن دی کافیه اختصار پکارو ښه اعتراض خجی اختصار پکارو نو سباب عاملان ویلی وی دواړو ته به شامل ویل انجمه نه وی راغلی وایي جي فعل اصل دی ته مې اشاره کوله چې فعل څه دی اصل دی واوره وقت سره او اختصار وشو یا وقت سره علامه ابن حاجب صاحب د کافی اختصار کو فعل باندې لاصالته فی العمل ذک عمل کې اصل لیکنه یار وانما قال الفعلان درې اعتراض دا دی چې لکه زه به دروخه مچ دا تنازع به دوو کې نه په درې او څلورو کې بوي لکه کما صلیت وسلمت ورحمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم کې د څلورو بنځو جګړه جوړه ده د چا دی معمول شي او تا فعلان ویل تا ویل دو کې وي پوهېږئ په جواب وي دا فعلان دا قصر نه دی چې سره په دو کې وي کم از کم په دو کې کم از کم حدي وښودلو دیو جن موږ کافیه کې موږ د کافي دغه شته که ریګارډینګ هلکه هغې کې چې موږ معنی کړې داسې هم کړې ده واذا تنازع الفعلان ګورئ معنی ته ټول اعتراضات پکې حل کوو بلکې یو اعتراض اوس را روان دی هم پکې حل کېږي کله چې شدت تقاضا وکړي کم از کم دو عاملان کم از کم او بیا عاملان هم ویلي فعلان نه وانما قال الفعلان ویل مع ان التنازع چې ده قد يقع في اکثر کله کله دا په زیاتې کې وي د فعلینو نه ولې اقتصارا على اقل مراتب التنازع وای موږ اصل کې اختصار دلته وکړو په اقل د مراتبو کې ښه اقل غیر منصرف دی خو مضاف دی مضاف چې کله غیر منصرف وي خو به کسره ورکي دغه شان مراتب هم غیر منصرف دی جمع منتهی الجمود خو مضاف دی به او موږ ویلي کافیه کې به تاسو له راشي بلکې تیر شوي دي جامع کې کافیه کې هم تیر شوي وجميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر ټول باب د غیر منصرف الف لام پر راشي یا مضاف شي به بوله کسره ورکو حالت جری کېږي وهو الاثنان نو کم از کم څومره دي دوه دي په دې باندې به بس کو